غټه مسله چې دا چینجی دی کم مچ چې دی هغه هګۍ وه چې د هغې نه د سپین چینجي راوځي نو دلته دا ډېره غټه مسله وه نو موږ وی چې یاره د دې د مخنیوي دپاره څه داسې اقدامات پکار دي چې دا مسله حل شي نو نننی کوم ورکشاپ چې و دا هم د هغه اقداماتو یو کړی وه د هغې نه وروستو دې ته موږ کوم د دې هغه پندې چې جوړېږي هغه ورته موږ په داسې طریقه وښویې چې یاره دې د پیپسي د بوتلو نه هم دغه شی جوړولی شي او کومه دوایي چې والا موږ ورکړه هغه دې په دغه کې استعمالولی شي نو انشاءالله که فرض کړو دې په دې طریقو باندې عمل وکړو نو څه کال به دا کم د مچ دا مسله چې ده چینجي ده دا به کنټرول یو خو دلته کې الله پاک د شنګلې له ډېر یو بهترین قدرتي ماحول ورکړلی دلته کې یو طرف ته اوس یخ موسم دی نو بل طرف ته د ملتان په شان ګرم علاقې دي ګناهګر یا دا بیشام نو دلته کې مختلف میوجات چې دي موږ لګیا یو په دغې باندې هغې د پرمختګ دپاره کار کوو نو دا کم زموږ دا علاقې چې دلته کې موږ امرود او مالټه باندې کار کوو خاص نو یو خو دا ده چې دلته کم د مخکې نه باغونه دي په هغې کې چې څه مسایل دي هغې باندې کار کوو نو دا مسله د نن چې کم پروګرام و دا هم په دغه سلسله کې و چې کم زموږ هغه دا اګزسټینګ باغونه دي چې په دې کې دا مسله کنټرول شي د دې نه علاوه موږ نوي باغونه هم د 2-3 کاله ولګول او نور هم آینده زموږ پروګرام دا دی چې یاره دا باغونه زیات نه زیات شي او د خلکو د نقد آمدن یو غټه ذریعه دا باغونه جوړ شي نو دا انشاءالله دی پکې چې دا به ډېر زیات د دې خلکو دپاره د فایدې یو خبره که تاسو کتلې د روډ په سایډ باندې دا خلک لګیا دي امروز خرڅوي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر فضل مولا دی زه په زرعي تحقیقي اداره منګوره کې په حیثیت د پرنسپل ریسرچ افیسر کار کوم د تیرو 60 کالو نه زما شعبه چونکې په باغونو کې په سبزیانو کې په نورو فصلاتو کې چې څومره ضرر رسان چینجي نقصاندeh چینجي هغه حملور کېږي د هغې په کساندوز طریقو سره مطلب دی داسې کنټرول چې د هغې د زهرو استعمال من کم سے کم کو د زهرو په وجه چې علاقې خلکو ته د خلکو صحت ته کم نقصان رسوي چې خلک ایجوکیټ کو چې د هغې استعمال کم سے کم شي او داسې طریقې خپلې کړي چې په هغې کې د هغوی پیداوار د چینجو د حملې نه هم بچ شي او هغو ته زیاتو نه زیاته منافع چې د هغه په لاس ورشي د ننني پروګرام تعلق زموږ هم په دې علاقه کې په شنګ کې په بیشام کې د امرودو د باغاتو په حواله چې کوم خطرناکه مسله چې هغه د میوې د مچ حملې هغه په دې علاقه کې مطلب دی چې د دې باغاتو سره تړله زه دلته رالم خبر شوم چې یاره دلته کې په دې وخت کې د امرودو د باغونو تعداد فلحال صرف 25 دی او که فرض کا موږ په دې ابتدایي مرحله کې زمیندار ټرین کو هغوی د هغوی ایجوکیشن وشي هغه په خبره باندې پوه شي نو د دې چینجي د حملې نه موږ خپل علاقه چې د علاقې باغات چې دي هغه د دې چینجي د حملې نه بچ کولی شو او د زمیندارو پیداوار چې دی هغه ډېره حده پورې مطلب دی چې هغو ته منافع بخش ثابتېدی شي زه ستاسو د ټیم او د اګریکلچر والا کوم محکمه چې ده او خاص کر ډایرکټر صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی هر ټایم باندې زموږ تپوس کړی دی دلته کې راغلي دي او بلکې زموږ د باغونه چې دي دا د دوی مرهون منت دی چې دوی موږ له دلته کې دومره باغونه لګول دي زموږ په شنګ کې صرف یو باغ و د امرودو هغه دوی کله چې دوی دا سیستم شروع کړو راغه اولنی زما په دې پټي کې باغ یې ولګاو دغه شانتې بیا نور ولګول اولنی یو باغ اوس ماته ښکاري 25 که 27 باغونه زموږ په شنګ کې دي او الحمدلله زه الله تعالی شکر ادا کوم بیا د دوی شکر ادا کوم چې یاره دوی زموږ سره دومره سپورټ دومره وکړو چې زموږ د پټي به دومره فصل کو 60-70 هزار روپو نهایت 80 هزار روپو پورې به منافع د سالانه به کېدله اوس زمونږ چې دی هغه موږ څه کړي ما خپل باغ ورکړلی تقریبا 2 لک روپو ته نږدې منې ما ورکړی دی نو ما ته منافع تقریبا نیمه سیوه ما ته راغله د دې وجې نه څه وجې نه د دوی د مرهون منت د وجې نه چې موږ ته دومره سپورټ راکړه او بار بار د ډایرکټر صاحب شکریا موږ ځکه ادا کوو چې که موږ دوی ته ټلیفون کړلی خو دوی موږ ته داسې نه دي ویلي چې یاره زه وزګار نه یم یا په میټینګ کې یم خو زموږ ټلیفون یې اټینډ کړلی زموږ خبره یې په ټلیفون هم حل کړې ده او بل زه یو خبره پکې بله کوم چې یو څو ورځې مخکې څو میاشتې مخکې زما په دې باغ کې څه بوټي داسې وو چې هغه به وچېدله بیا موږ رشید صاحب راوغوښته دلته کې دی زموږ دلته کې بیشام تحصیل کی نو دی چې کله راغی دته ما بوټي وخوړل د ډایرکټر صاحب سره رابطه وکړه هغوی موږ ته دوی دغه وکړه بیا یو قسم دوی و هغوی دی موږ له راکړه خپل د افیس نه موږ له راکړه هغه موږ چې کومه طریقه وه هغې باندې موږ دلته کې یوز کړه دلته کې نو هغه بوټي چې کوم د وچوړ نه و هغه خدای پاک بچ کړه
پوه شو بعضې پکې چې کوم بچي وو هغه وچي وو، کوم چې لږ ډېر بچ وو هغه خدای پاک بیا شنه کړه او هغوی ما ډومبره چې ډایرکټر صاحب پخپله راغلی او دلته کې هغه بوټي ما دوی ته وښول چې یاره دا پکې شنه شي دي.